کې د مصیبت نه خلاص کو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به دا سړی د قیامت په ورځ په هغې سختو مصایبو نه به الله خلاص کی. نو پکار دا ده چې یو مسلمان په حادثه کې او په تکلیف کې نو بل مسلمان له پکار دی چې په دې نیت هغه د تکلیف نه خلاصي چې ما به الله د قیامت د تکلیف نه خلاص کی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کوم مسلمان میسر علی معسرین چې کوم مسلمان په یو غریب باندې اسانی راولي یو تنگدس باندې اسانی راولي لکه یو غریب دی فقیر دی هغه ته د قرض دی مثال کے طور پر او دے پہ آسانی راولی اغا تنگ دستے اغا سر پیسے شتا دینا او دے پہ آسانی راولی چی خیر دے دا پیسے ما تا لگی لیٹ راکا نو حدیث مبارک کے رازی یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چاچی پا یو غریب آسانی راوستلا الله تبارک و تعالی به په ده باندې اسانی راولي په دنیا او په آخرت دواړو کې. نو په یو مومن غریب له مهلت ورکول او هغه ته اسانی راوستل الله وی زه به په تا باندې په دنیا او په آخرت دواړو کې اسانی راولم. نو پکار دا ده سړي یو قرضداري ته پیسې دي هغه نیټه پوره شوله او هغه سره واقعي چې نشته دی نو تو ورته لگ مهلت ورکې او لږه نیټه اوږده کې چې په ده به لږه اسانی راشي په ما به الله په دنیا کې اسانی راولي په آخرت کې په دواړو جهانو به در باندې الله کامیابی راولي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخرہ وی چې چا د یو مسلمان پر د پوشی وکړله هغه په یو نازیبا حالت کې ولیدو یو نامناسب حالت کې او د په پرده ور واچول او خلقو ته رسوا نکو هغه شرمنده نکو. مونږ خو اوس په دې تمه یو چې کله به زه پلان کې په داسې یو شرمنده حالت کې اینمه چې میډیا لی ورکم او خلقو ته خورکم چې دې رسوا کم په دې فکر کې هر سړی پروت دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا یو بنده په یو نازیبه حالت کې ولیده چې د هغې په ښکاره کولو سره دا بنده شرمیږي او د هغه پټ کو ستره الله فی الدنیا والآخرہ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله به د پر د پوشي وکړي په دنیا او په آخرت. آخرت چې د رسوایۍ ورځ ده ډېره سخته ورځ ده الله به په دغې ورځ باندې د پر د پوشي وکړي الله به یې د رسوایۍ نه بچ کړي. نو پکار دا ده چې دا کوشش کول د مسلمان په نازیبه حالت کې دی اولید هغې باندې پرده راچول او هغه شرمول نه او هغه ذلیله کول نه په دې بنیاد چې زما خپل حاجت ته ورځ د قیامت را روانه ده الله به زما پر د پوشي وکړي او ما به چاته ونه شرموي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه وی چې کله یو بنده د بل مسلمان په امداد کې ولګي یو مسلمان لګیا دی د بل مسلمان امداد کوي هغه په امداد کې لګېدلی دی نو وی د څو پورې چې دی د بنده په امداد کې لګېدلی دی نو الله د ده په امداد کې لګېدلی. نو ته چې د بنده امداد کوي نو یا به یې وکې یا به یې ونه کې یا به کامیاب شي او یا به ناکام شي او الله ستا په امداد کې ولګېد نو الله وی چې ته د بنده امداد کوي زه به ستا امداد کومه. نو ته به د بنده امداد چې کوي د خپل شان مطابق به یې کوي د خپل وس مطابق به یې کوي او چې الله ستا امداد کوي نو الله به ستا امداد د خپل شان مطابق کوي. نو حدیث مبارک کې راځي چې زه د بنده امداد کوم الله وی مدد کومه
خو تر څو پورې چې دی د بنده مدد کوي. نو نن موږ د بنده